السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا د خندق میدان دی چرته چې غزوه خندق شو او دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام تقریبا 24 دین هغه نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام محاصره و د 10,000 لښکر د لاسه چې هغه د مکې نه د ابو سفیان په قیادت کې راغلی و. داسې و چې الحمدلله بیا سلیرو شو چې پس الله رب العزت د نبی علیه السلام دعا قبول کړه او الله رب العزت تیزه سیلۍ راوستله او دا کفارو د دوی د خیمې او د هر څه چې دي دا الله رب العزت فاستر کړه. دا وګوره دغه مخامخ چې را کوم ځای دی دا دلته کې د نبی علیه الصلاة والسلام خیمه مبارک هغه نسب و دلته کې د سورې احزاب چې کوم د فتح د ایتونه نازل شوي دي نو دا په دغه ځای باندې و. دا دی اوس موږ وربشو دغه ته مسجد الفتح وایي. د فتح مسجد وجه دا چې دلته نبی علیه الصلاة والسلام خیمه وه او قیادت یې د دې جنګ دا د دقه ځینه کو. نو زه اوس ورځو د نږدې نه بیا ویم او دا ځوان راسره دی حزب الله صاحب حزب الله صاحب چې دی هغه عمرې له راغلی دی او داسې دی چې زمونږ هم ورسره رالو خبره دی به هم استفاده وکړي او دا ټول تاریخ دی موږ به هم استفاده وکړو. دا وګوره دا مسجد ابوبکر دی ته 7 مساجد وایي. دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام د مسلمانانو د لښکر چې دی دا یو قسم چې مختلف ګروپونه کړی و. نو په کوم ځای کې چې د کوم صحابي قیادت لاندې خلک ناست و هغې د هغه مسجد نوم ایښی دی. لکه دلته کې دا مسجد الفتح دی نو دا مسجد ابوبکر دی بیا مسجد عمر دی رضی الله عنهم اجمعین. دا چې د دې جنګ کې غزوه خندق کې د مسلمانانو یو شپږ شهدا وو. دې کې داسې جنګ نه و شوی خو دا د غشو نه دوی به هغوی کفار رایشتل او د هغې نه چې دی دا شپږ شهدا نو دغه مقبره ده. دا وګوره دغه مقبره ده. دا مخامخ چې دی دا جبل السلع د دې حدیثو کې ذکر دی. دا سلع غر دی د دې باقیره په حدیثو کې ذکر دی او خاص کر یو مشهور حدیث چې یو عربي د مسجد نبوي ته داخل شو نبی علیه الصلاة والسلام خطبه کوله. نو په هغه وخت کې هغه عربي نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل چې ټول مالونه هر څه هلاک شو لارې کرسي هغه ختمې شوې ځکه چې اوبه نشته بارانونه نشته دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام په منبر ولاړو چې دعا یې وکړه. انس رضی الله عنه فرمایي چې د دې غر د طرف نه دا بالکل مسجد نبوي ته مخامخ غر دی. د دې نه وریځ راښکاره شول او الغرض موږ کور ته چې تلو د خطبې نه پس نو الله رب العزت چې دی باران کړی او موږ په باران کې لاړو. نو دا وګوره ټول د خندق چې کوم غزوه وه د هغې میدان دی دغه چې کوم بلډینګ دی د دې نه شاته دا خندق کنډلی شوی و. زه به بیا چېرته که خاص ویډیو مې د هغې په باره کې وکړم کیدای شي ومکړم. دا وګوره دا خندق غټ مسجد دوی بیا جوړ کړی دی او بیا چې مخکې راشي نو دا مسجد الفتح دی. دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام خیمه مبارکه وه هغه نسب وه. دا وګوره او د دې ځای دغه دا دی چې دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام تقریبا د یوم الاربعاء ورځ وه نبی علیه السلام دعا وکړه او الله رب العزت تیزه سیلۍ راوسته او دا کفار او سخته یخني الله رب العزت راوسته او دا کفار چې دي د دوی هغه خیمې او هر څه چې دی هغه الله فاستر کړل. نو خلاص دې ځای باندې د نبي علیه الصلاة والسلام خیمه وه. دلته کې اګر شنور هم دی کیدای شي تاسو ته به د ویډیو صفحه ښکاري یا نه خو د ټول میدان د دې ځای لاندې ښکاري د احد د خندق
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.